حجر اسود ته چې ودرېږي بوسا ورکول سنت دي، شونډې پرېږدول سنت دي، او بیا چې په دې وجې سره ورنږدې شي چې حجر اسود په دې وجې سره د ښکلوم چې نبي علیه السلام ښکل کړی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به چې کله هم حجر اسود ته راغی نو حجر اسود خوا ته به ودرېد وایي حجر اسود په دې وجې سره د ښکلوم چې ته نبي علیه السلام ښکل کړی. نو بیا دا یو بیل لذت وي، یو بیل خوند وي. او بیا ما عزتمندو قدرمندو چې مدینې منورې په طرف روان شي، هغه بیا یو بیل بهترین سفر ده، یو بیل خوند کوي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم چې کله هم بهر تشریف وړه او واپسی بیا کوله نو مدینې منورې ته به چې نږدې شو نو خپله سورلی بیا تیزه کړه. چا تپوس ته وکړو چې قربان دا ولې؟ وایي زه مدینې منورې سره مینه کوم او ما دا خواهش دی چې زه مدینې منورې ته زر ورته شم. هغه ځای دی چې نبی علیه السلام فرمایي په آخر وخت کې چونکې په شروع کې ایمان له دې ځای نه پورته شوی دی، فرمایي په آخر وخت کې به هم دا ایمان داسې راغونډ شي دې مدینې ته لکه څنګه چې مار خپل غار ته ځان برابر کړي او وردننه کېږي، دا ایمان به داسې مدینې ته راغونډ شي. یو پرکیف فضا وي پکې، یو خوند وي پکې. الله محبوب روضې ته چې کښېني او کله چې محبوب باندې سلام وایي او دا تصور وکړي چې قربان زه تا ته له کوم ځای نه راغلی یم. سفرونه خو خلک ډېر کوي، خو دا سفر صرف دې دپاره چې قربان زه دلته ستا دپاره راغلی یم، دا دومره وخت مې چر باسلی، روپۍ مې لګولې، ستا دپاره راغلی یم. نبي پاک صلی الله علیه و آله وسلم ډېر زیات خوشحالېږي، ډېر زیات خوشحالېږي. او هلته چې څه قسم نبي علیه السلام په دربار باندې استغاثه وکړي الله یې فورا قبلوي. ولې چې په مکې مکرمه کې چې څوک اوسي هغه دا تلي وي، هغه د الله میلمانه وي، او مدینه منوره کې د الله محبوب میلمانه وي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم میلمه چې هلته نه خفه کېږي،